الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربه ومن عجمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سیرت طیبہ دیزے پر منکلیو دا خبراول یاد ساتي چې د حضور علیہ السلام زندگی د هغه د صورت ذکر کول، د هغه د سیرت ذکر کول، د حضور علیہ السلام د صحابه ذکر کول، د حضور علیہ السلام د اهل بیت ذکر کول، دا عبادت ته او دا بحیثیت د مسلمان زمون ذمہواری را چې کم از کم مونږ ته د خپل محبوب علیه السلام د ژوند خو پته یې کنه. دغه کسان چې بغیر هغه دا تاسو کا زموږ پیغمبر علیه السلام مزار مبارک کم دی، قبر مبارک کم دی، هغه پته وته نه. او د کرکټیانو د پلیرانو د فلمونو والا تاسو ته وکړه سندرغاړو دا غوته د هر څه پته دی. دا مسلمان هغه حال له نبی علیہ السلام عمر مبارک چې کله 53 سال ته ورسید، یعنی 53 کاله، او د نبوت د اعلان 14 کاله وشو، نو حضور علیہ السلام مکه کې د مشرکینو د طرف نه تکالیف ډیر زیات شو، انتهایی پریشانی شو. الله تعالی حضور علیہ السلام ته حکم وکړ چې اے محبوب علیہ السلام ته اوس د مدینه په لور باندې ځه او د یثرب نه مدینه جوړه کا، هغه بلاګانې مصیبتونه غمونه پریشانیان ختم کړه هغه ځای نه، او هغه د ګلی ګلزار کاغذ طیبه کاغذ منوره کا. حضور علیہ السلام هغه دا ربیع الاول شریف میاشت وا. حضور علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مرګتیا کې وته چاپیره کافران په دارالندوه کې راجم شي، د مشوره او میټینګ روان دی چې د سره سکو سو کو یارا
داسې به وکړو چې یاره وبه ځغلو، شیطان پکې ناست دی، هغه دا څه خبره ده، هلته به ځانله ملګري پیدا کړي. څوک وایي یاره داسې کوو چې یاره وبه یې تړو، څوک قید به یې کړو، څوک وایي دا مړ به یې کړو. شیطان یې آفرین، خبر هم دقه ده، ټول لا جمع شي او په جمع یې مړ کوي. او د شپې حضور علیه السلام ووتو، کم امانت چې ورسره وګوره خبره دا ده چې کافر یې وباسي او دغه کافر امانت حضرت علی رضی الله عنه ته حواله کوي چې امین دې ته چې خیانت ونه شي، وعده خلافي ونه شي، دروغ ونه شي. وی علی دا امانت په حواله کوي، بیا هم پس مدینه منورې ته راځي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی اسلام وزیر غار ثور چې هغه مدینه ته نه دی، بل طرف ته دی. غار ثور کې تقریبا 3 ورځې او 3 شپې هلته تیری او کافر غار خلی ته رسیږي. د غار خلی ته رسیږي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه کماوي چې کدو سرخ کته کو څنګه ولیدو، اگر دا چې چې دا خلی دا چې زو ته تلم دا خلی چې دا داسې کته دا او دل نه د جنت کولاو دی. نو مې کدی ګیو خسر کته کو موږ یې مخامخ منګ ناس دغه دغه خبرې شروع کړې، جال جوړاګي جال اچولې دی او مرغه اگې او دا غزه نه واپس کیږي. او کله ابوبکر صدیق سی یا رسول الله سلام راو رسیدو، کافر قرانو پیدا ښکاری. نبی رسول وی ابوبکر صدیقہ لا تحزن ان الله معنا، صدیق غم بنکه الله زمون سره دی. نبی اسلام ته د ابوبکر صدیق سی ایمان معلومو کنه، نو ځکه غم مکو الله زما استاد واړو سره زمون الله دی. موسی علیہ السلام چې کله سمندر مخې تراغه بنی اسرائیل وته وی اے موسی علیہ السلام مخکې سمندر راغی، نو موسی علیہ السلام وی لا تاسو غم مکو ان الله معي ان ربي معي سيهدي، زما رب زما سره دی، متکاهد متکلم، زما رب زما سره دی، ما ته باغه هدایت کوي. او نبی اسلام ابوبکر صدیق سے فرمائے ابوبکر غم بنه کې لا تحزن ان الله معنا، الله زما استاد دواړو سره الله شته. او دا قضیه کافر اخسر تر رسیدل او دا قضیه واپس پلار باندې 3 ورځې 3 شپې تقریبا دغلته د مار واقعه پکې رااله چې ابوبکر صدیق سی مار هر سوره وته بندې خو یو سوره ته ابوبکر صدیق سی خپل پوند دیږي او مار ولا دا غزنه ټک راچي او ابوبکر صدیق سی आवाज هم د خپلینه نو باسي، د مار ټکتا आवाज د خپلینه نو باسي. سوچو کې اندامي شقه محبت چې محبوب به د خوب داغه خوب خراب نشي. او چې کله هغه مجبورۍ په حالت کې اوخ راځي او ابوبکر صدیق سی په مخ باندې لګي د نبی اسلام په مخ باندې دا ابوبکر صدیق سی دستور ګوخه د نبی صاحب سترګې غړې صدیق ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته مارو چې چلما بیا غمار حضور اسلام ته چې ما ډېر انتظار کړو تاسو ته، ستا په انتظار کې ما ډېر وخت تیر کو، دی اوس ما ته لارې بندې او دا غزنه حضور اسلام خپل لارې مبارکه پورې کوي او دا ما را اثر مکمل ختميږي. پر هر بیا روان دي کافر اعلان کړل چې کچا نبی له سلام راونی او یې موږ له ژوندې را وسیا مل سل او خان بوله په انعام کې ورکو. سل او خان دا ډېر غټ انعامو، مختلف پهلوانان ورپسې شوي دي او مختلف طریقو باندې. سراقه بن مالک حضور یو پهلوان دی د عربو هغه راځي او چې څنګه حضور علیه السلام ته رانیږي او صلی الله علیه وسلم سړی راورسېد، دا خو د عربو پهلوان دی، د سره بوسه کو. نبی اسلام ابوبکر راځي هیڅ پروا نشته. نبی اسلام د دنیا د ټولو نه څنګه چې د ټولو نه زیات عالم، څنګه چې د زیات طاقتور، د خرنګ حضور علیه السلام د دنیا د ټولو نه غټ بهادر او لیډر چې څو قسمه یره عمر او دا حضور علیه السلام نه پیژنده. یو پیر حدیث مبارک راځي او په مدینه منوره کې د شپې په ځنګل کې یو چغې وختي، د زناور خو داسې چغې وختي چې ټول خلک په خپلو کورونو کې ویرېدل. سهار صحابه کرام چې هر سهار رڼایي ولګېدې وایي چې څه کسان به شو او یوازې نه شو تللی، څه کسان یو بل ته آواز وکړو وایي چې انسانان ویوړو که څه ځناور ورغلی څه شی به راغلی. پوره پارټي جمع شوه ګروپ او بیا روان شو ځنګل طرف ته روان دي چې رڼا لګي چې یاره څه چل به شوی بیګا په دې ځنګل کې ډېرې چغې وي. چې سړی ته ورسېدو کاته یو کس را روان دی، ټول به ودرېدو صحابه کرام چې کاته نبی علیه السلام دی. یا رسول الله سلام څه کوئ؟ وایي دی واپس شي زه لاړم ځنګل کې وګرځېدم خو څه نه و. د شپې حضور علیه السلام تللی دی یک یوازې تنې تنها او په ځنګل کې دقه شانتې ګرځېدلی دی او بیا واپسې کې را روان دی. صحابه کرام به موږ حیران پاتې شو. مثلا موږ خو بل ګروپ او پارټي برابر شو، دې رڼا ته انتظار کوو چې یاره پته ولګي. وینا زه وګرځېدم خو ما څه شی بیانوم داسې ځنګلي ځناور به راغلی چې موږ وایو خو څه نقصان نشته، زه ټول غر کې ګرځېدلم واپس شوي. خوش و او داسې د حضور علیه السلام هغه جرأت او بادري. نو نبی اسلام وایي ابوبکر غم مه کوه راځي دی وایي چې څنګه نبی اسلام ته رانږدې شو
بس اسی چې هغه پس مکه کې نه نوت چې شو ما معاف کا بیا باندې کوم نبی سم بیا باندې کې او زه معاف زه واپس ځه بیا چې څه زراون چې بیا سلو خان یاد شي یا رسول خان چې الترانه خرابېږي بیا واپس را منډږي بیا ځمکه بس راکاږي بخکتا بیا نبی سم ته چې وباسي معاف میکا درې پیری وسره داسې وشو چې اراده کوي سو پس مکه کې او سورې چې اسمنوزي او پخکته پکې روانيږي نبی سم معاف کوي وای اخري کې سره وعده وکړه چې بیا باندې راګرځم اوس به معاف کا نبی سم معاف کوزه بیا ام معبد په حدیث مبارکو کې راځي چې پلار باندې زنانه ده د معبد مور ام معبد مور د معبد النبي اسلام لا و معبد ستا ام معبد تاسو کر څه دغه نشته د خوراک څه نشته چې موږ راکې د معنا مرګره موږ شعر یو سره بل د غلام دی درې ته نه دي هغه نه موږ کر خو هیڅ نشته یو چې لې داو ډېر روزونه دا وګړه وچشي داو زغم نشته سر برم سي نشته دا مطلب دا چې پي پکې نشته حضور اسلام ته راولا چې راوسته نبی اسلام په لاس مبارک وو او دا چې برکتی لاسونه بيزونه پي روان شو لوخي ته دغه حضور اسلام او ابو بکر صدیق سے بابل ملګری ټول دا دغه کو ټول په اوس کله واغې د کور چې څومره لوخي واغې ته ډکړو او حیرانی کې چرته کم چلله واپسې کې چې ما خام خاول راځي ونن کو د کور د حالات ما ته سبل په سرکاري شډې برکتی او دا تاسو ډېر خوشاله سي چلله هغه نه خبر یو کس راغله ودرې ته نه یو کس په زره زه هغه حیران کړم په بيزي تشلاس وعل او بيزي چې داسې برابر شو د دومره پیاو موږ خو حیران شو نو هغه په منډه کې زی حضور الاسلام al تفلاسه بیا ایمان وروړي یو کس بلار روان دی په نبی اسلام په صدق شان دي سلو قانون اوریدل چې سلو خان ور کوي توکل کی ګرځي چې راځي چې ته بیا مومما په دې کې ابو بکر صدیق چې څنګه ورسید ابو بکر صدیق سے وته سکه وستا سره د سوق هغه ابو بکر وای دا سره سوق ته وس په شکی شوی دی ابو بکر صدیق سے وته دا رجل یهدی للسبیل یو سړی ما ته لار خایي لار نه مراد د دین لار راغی نو هغه ته مراد د بل لار واغسته په خامای ک محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه بس یو سړی ما ته لار خاینو نو بس هغه دا غزینه واپس شواکس بهر حال نبی رسول الله اسلام چې کله قباء ته ورسېدلو قباء کې تقریبا اصلو 15 ورځې حضور الاسلام اپته پورې ال قیام کړل اول ته حضور الاسلام قیام کو دا خلق راجم شوی دی ټول اول د مسجد قباء چې دی د دې بنیاد دغه تکي هو او حضور الاسلام باندې مختلف خلق راځي او ایمان چې نبی اسلام باندې وروړي ابو لیلا چې 1000 سال مخکې نبی اسلام له مدینه منوره کې توبه باچا کمکور جوړ کړو دا بیا یو عالم باغ کې 300 بداغه سره هر ټیم علماو کم مشر عالم چې هغه خط ور کړو چې دا خط نبی اسلام نور کې هغه دغه په اولاد کې چلیدو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا هغه عالم په اولاد کې دی هغه خط واغه ساو خپل غلام ته داوي صاحب کې چې کوم پیغمبر اسلام را روان دی هغه دا خط ورکړه دا هغه خط ته زما سره امانت پروت دی او چې څنګه نبی اسلام ته غلام مخامخ شو نبی اسلام وی انت ابو لیلا وی تا ابو لیلا او ابو لیلا نو حیران شو ما خود سره ملاقات نه دی شي ویا خط راکا ایتینی بالکتاب زما خط مال راکا خط چونور کو خط کولاو کو نبی رسول صحابه ته دستا سرور 1000 سال مخکې ما ته خط لیکلو ایمان راوړې د توبه باچا او دا دغه چې ما دا ایمان قبول کو او دې کې خپل اشعار او زمانه محبت په انداز کې کمناتی کلام چې لغې په کې لیکل لري او وای کزه ژوندې منو زه خو بستا د ترزوې ما او زه بستا هر وزیر بری ما خو کزه ژوندې نه منو زما ایمان قبول کا او دا غدنه حضور اسلام بیا چې د قباء نه کله روان شو حضور علیه السلام مدینه منوره ته هر کس انتظار کوي چې حضور علیه السلام زما پورته راشي نبی اسلام وی زما د دعیه زما د او خبرې دی دبل لاس نکم زکه یو کور دم بل خپکیږي خدا او خبرې دی فانها ماموره من الله زما د او خدای خدای طرف ماموره ده او دې ته پته چې زما دې کم دی پیغمبر خدای په شان دی زما دې او خدم دا پته چې زه به کم دې پاتې کېږم او خزي د ټول مدینه والا بس ورپسېری او دا ته حضور اسلام دومره استقبال وسوق ولو تختلی سوق کوټو تختلی او دا لارې سي کوي چې سمیه الوداع باندې حضور الاسلام به کله راخکار کیږي چې کله حضور الاسلام مدینه منوره ته راشي دا یو आवाज ده یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله دا یو استقبالیه حضور الاسلام ته محبت دا ناری وਹੀ او هغه د حضور الاسلام چې کله مخامخ شو خو پرې هورا ټول مدینه والو پسې دا ورسره یا الله دا دغه مال راکې دا کم شرافت چې دا عزت د مال لا کې چې محبوب علی اسلام زما کور تراشي او خزي حتی کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې سملاستا نو سم یو شو
بس دغه فیصله را که زه د یو کور نه بل کور ته تلم نو بل کس په خامخا خفه کېدو. عقل ته مدینه منوره کې بیا داسې زندګي شروع شو، یو شاهي ژوند شروع شو. انصارو ټول چا چې ایمان نه راوړ ټولو په نبی اسلام باندې ایمان راوړ. انتهایی محبت خپل هر څه سره تقسیمي یو سو او نبی اسلام اخوت قائم کو چیرې یو مهاجر او یو انصاری دی بلورونه کړو تر پلان کې ورو شي تر پلان کې ورو شي دا اخوت قائم کو هغه سره خپل مال تقسیمي خپل ارشي سره بلکې تدی پورې صحابي بل تدی پوری ویلي چې دو بیان میری یوه به طلاق ورکم هغه سره به نکاح کوي. ګوره دومره څو قرباني ورکولای شي دې تم تیار یم هغه نه د الله تعالی مبارک کی حکومت تجارت لار او حیا چې مطلب دې تجارت وغیرہ شروع کما او بیا مطلب دا چې هغه د شاهد ژوند یو قسم شروع شو. نو اب ځکه نبی رسول الله بدعا کوله اللهم اغفر للانصار مستدرک شریف حدیث ته خدای انصار ته بخنه وکي ولی ابناء الانصار خدای د انصار زامنو مبخي ولی ابناء الانصار خدای د انصار نصیحو مبخي تاسو نبی رسول او وکي دلاري شي دا ټول خلک په یو لار رواني او بل لار د انصار وي زبد انصار په لار اعظم زبد انصار په لار اعظم دوی زموږ سره ډیر محبت کړل او ډیر خیرات سره کړلی او انتهایی هغه حقیقت ته چې بیا هغه لرستو په مکه کافران چې هغه دغه نشو برداشت کوله چې اوس په مدینه منوره کې دی ولې د سیده حیا او د عزت ژوند پیری په داغه نه بیا مختلف جنگونو دغه جوړو بخاری شریف کې راځي د بدر نه مخکې څو جنگونو جوړ شو پای کې جنگ ونه شو بیا بدر لاغو دا تیارې کو ابو سفیان قافله تیار کړه په سوون خان دی چې دا به بوزو دی چې څومره ګټو شو سوسه چې شو دا به واپس اورو په دې به اسلحه والو د مسلمانانو خلاف په جنگ شروع کو البته مدینه منوره کې صحابه کرام لار ونیوا هغه لار بدل کړه خو بهر حال دا بدر جنگ چې دا لاغې نه شروع شو بدر شو پای کې مسلمانان ته الله جل جلاله انتهایی فتح ورکړه 313 مسلمانان هغه په قافله پسې راوتی دي پښمان سره یو څو توري دي هغه جنگ نه دی راوتی او دغه شانتي جنگ شروع شو. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي وای تاسو به زګه داسې و جنگولای چې یاره وقته ولګي خلکو ته چې حق او باطل حق باندې سود په باطل حدل طرف ته 1000 کسان دي مسلح ټول سره اسلحه هر سامان پورو خو او مطلب د ډیر په مستی کې او د بدر په مقام چې هغه د مدینه منورې نه تقریبا 120 کیلومتر کې واقع دی بدر او هغه مکه والا التزان ورسو مطلب دا هغه جنگ جوړ شو صحابه کرام ته الله تعالی فتح ورکړه او یا تل کافران تاغي کې مړ شو او هغه سرکرده کسان د کافرانو او یا تل دې د قشانتی ونی او قید دې کړو هغه ته قید کړو مسلمانان سوال لستن شهیدان شو اته پکې انصار شهیدان شو او شپږ مهاجرین او معبدان کې به سر او سامان هغه ټول سوالان کې یو ځړي سره توري او زر کسان ولا راشي نو هغه زر نه ما کافی دي حدود 300 دي کوم دي او توري وتر نشته او به سر او سامان دي هغه 1000 تن دي خدای باوجود ابو جهل مرشو ماشومان دورا پاسي او زموږ پیغمبر علیه السلام ته کنزل کوي او هغه په رد سین غنی معاد معود چې پازه باندې خيسه چې راغه ولا ختمي او مطلب دا عودبه مړکیږي شیبه مړکیږي ولید مړکیږي او یا ته چې قید کیږي دا متعلق بیا میټینګ کیږي چې دوی سره څوک خدای ابو صدیق سے قادر نرم دي هغه چې پری به حضور اسلام په پیډي په دیوالو موافق کو نبی رسول هغه خو حق د الله تعالی دغه منظور خدا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا خو خو چې یو قتل او الله تعالی بیا آیاتونه نازل کړي چې یو قتل تاسو قتلول ولینو اوس خو تاسو خبره کړل غوینده لپاره داسې مکوئ بهر حال پای کې د نبی رسول خپل تر عباس رضی الله عنه قیدو چې داغه کمیس په بدن باندې نو نبی رسول خپه شو یاره دله سو کمیس ورکړي عبد الله بن ابي منافق را پاسې زبر خپل کمیس ورکم ځکه خو نبی رسول بخاری شریف کې راځي چې ځنکدن په وخت کې چې کله دغه مرکی کې عبد الله بن ابي منافق وصیت کوي چې مال د نبی رسول کمیس راوړل نه سمره کمیس ورکړي دا برکت د پاره نه ورکړي بره خاطر نبی رسول برکت خو خاوري دغه د لاس چې هغه غټه پیدا راسي کافر د خدا د نبی رسول بدله ختمه ولا چې زما ترلې کمیس ورکو قیامت کې نه کمیس بیا ونه غواړي نو مطلب دا چې دا د برکت د پاره نو سی بات تکافؤ بدلی ولا ختم کړه او نبی اسلام سار شو خبره ولې وسلم خوب دیونه شنه بیگا زما ترز غیره کو تاسو کلک تړلې از غیره باندې ولګ ډیر خپه شوم لک سسي کوي ټول دغه چې هغه سس کوي دوسر سختي مکو خوراک ولا ور کوي بهر حال هغه چې هغه کې مختلف واقعات راځي حضور اسلام په هغه ټول قیدیان چې د قشانتي آزاد کو چاله چې پیسې پیډیا نه هغه ته تاسو مسلمانانو ماشومان له کسان ته کتابت وغیرہ دا خو کافر نه نور څه غریب دکې خو لیکل وغیرہ دا تیز دکې
هغه په هغه دغه باندې آزاد کړو. د بدر نه وروسته بیا د هغو په اړه کې انتقام دغه ډېر زیات دغه شو. احد بیا د بدر په 2 کال شوی دی، احد چې دی دا بیا په 3 کال باندې شوی. انشاءالله بیا به بیان انشاءالله د حضور الاسلام کامل عشق او محبت موږ ته نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه. سنة